عمر دې تیر شو خو تا منځونو پابندي شروع نه کړه 15 واړه مونځ ته په جمع سره نشې کولی دا تا څنګه زندګي ده ګیرې کې سپین ولګېدل حلال و حرامو تمیز تا لا نه دی کړی کله بیا کې چې قبر ته ورسېږې پابندۍ سره د سنتو عامل ته لا نه یې جوړ شوی کله بیا کې چې قبر ته ورسېږې نه ما مسلمان وروره واوره الله رب کریم عذابونو نه یره ساتل پکار دی دا وګورئ څومره خلق دعاګانې کوي ختمونه کوي صدقې کوي خو رب قدیر چې له موږ نه ناراضه شوی دی داسې ناراضه شوی دی چې موږ دعاګانې کو زموږ دعاګانې نه قبلوي ولې دا زموږ د ګناهونو وجه دی مخکې قومونو کې به چې یوه ګناه راغه نو الله رب کریم به هغه هلاک کړل نن زموږ په دې معاشره کې غیبت موجود دی زنا موجوده دی غلا موجوده دی رشوت غوندې ګناه موجوده دی سود شانتې ګناه موجوده دی د خلکو حقونه خوړل دا ګناه موجوده دی کومه داسې ګناه دی چې زموږ په معاشره کې نشته ده بې حیایي نوکري لالچ له وجې نه دنیاوي ښایسته حسن په وجې سره مونږ خپله خور خپله لور څه کوو مونږ لیږو پردیو خلکو ته کو ایجوکیشن مونږ بلکل سترګې نه پې اخ کوو چې ګوره دا خو ګناه دی یوه عظیمه ګناه دی چې یوه ښځه پردو سړو تر مخه ځي هغه سره غږېدا د دې ګناه دی هغه تر مخه د خپل مخ خیل ګناه دی هغه تر مخه خپل ویښته خیل ګناه دی زمونږ په دې معاشره کې هر څه کېږي مونږ مشرانې ویني نوجوانانې ویني خو افسوس دا دی چې چا په سترګو کې حیا نشته دی چا په زړه کې د الله خوف نشته دی چې دی سوچ وکړي چې یاره دا مونږ کمې خواته روان یو اے انسانه کله چې ته شپې سملې یو 15 یا 10 منټو دپاره ته په خپل ګریبان ته وګوره او ته لږ سوچ وکړه چې زما 30 سال زما 25 سال زما 20 سال زما 15 سال زما 60 سال 50 سال زما عمر تیر شو زما عمر په څه کې تیر شو ما څه وکړل زه څه کوم ما زندگی څنګه دی زما زندگی د نیکانو دی زما زندگی د بدانو خلکو دی زما زندگی د پرهیزګارو خلکو دی یا زما زندگی د ګناهګارو خلکو دی نو ما عزتمندو داسې ژوند نه راوتل پکار دی او ځان ویخول پکار دی الله رب کریم راضی کول پکار دی 2 ورځې ژوند دی یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل بچی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمای اے زما بچی ته په دې خبره تکیه مه کوه چې زه د محمد لور یم اے زما بچی ته په خپل ځان باندې عمل لازم کا عمل کوه نیک عمل کوه صحابي تپوس کې قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته به څنګه پته لګي چې زه جنتی یم یا زه دوزخي یم الله محبوب ورته فرمای چاته چې کم عمل آسان شوی دی هغه دې سوچو کی کده ته نیکی آسان وي د نیکی خو په خوند سره کوي په شوق سره کوي محبت سره کوي د نیک وی نیکانو سره کینی نیکی د ته خوند ور کوي په جمی کې دا یخوبو باندې او دس خوند ور کوي په اوړي کې دا سخت ګرمۍ روزه خوند ور کوي نو د دې پوښي زما لار د جنتیانو دی او کده ته نیکی خوند نه ور کوي نیکی په د باندې بوج وي د سستی پکې کوي موس کړه کله نه کړه د مور او پلار نافرمانی کوي ګناه دته آسان وي الله محبوب فرمای ای زما صحابي بیا د دې پوښي چې د بلې خواته روان دي جهنميانو په لار باندې روان دي نو ما عزتمندو لږ سوچ او فکر کول پکار دي الله رب کریم نه دعا دي الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی الله رب کریم دې مونږه آخرت خیسته کی زمونږه دنیا دې خیسته کی رب کریم دې عمل توفیق نصیب کی